د ټولو نه اول خو دا نوې ژوند دی، دا نوې ساګانې د ډېرې مبارک شه. ښه بیا چې په هوش کې رالې نو چېرته کې وې؟ یو عجیبه غوندې حالاتو، بس ګیر چاپېره تش ټوپکې وې او تمانچې وې او یو عجیبه غوندې خلک وو چې هغه بیخي ځناور دي، یا مسلمانان دي نه چې ویل چې هلته ملنګ خیرمار هم راشي موږ د هغې نه هم پیسې اخلو، موږ د هغه هم نه پرېږدو، او که پیسې در سره نه نو بس بیا ستا مرګ دی، ته ژوندی نشې تللی. موږ اجازه یم چې یو ماشوم په تاکال چوک کې موږ کټه چولو، زه د هغې ماشومې نه ډېر زیات متاثره شوم. هغه ولې ته متاثره شوم چې هغې په سر باندې منجلې ایښې وې، د خرڅولو والا د هغې منجلې پیسې 10 روپۍ راواچې موږ ته په کټ کې واچولې که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او نن در سره د یو داسې انسان ملاقات کوم چې د مرګ د خولې نه راوتلی دی. یاسر د تاکال اوسېدونکی دی. څو ورځې مخکې څو میاشتې مخکې د کچې ډاکوانو اغوا کو او د 75 لاک روپو مطالبه ترې وشوه او د ده د پلار په جیب کې به زه یم چې 300 روپۍ وي. د ده لپاره دا خبره داسې وه چې ده وایي که زه خوب وینم چې یو سړي په جیب کې 300 روپۍ او د هغه نه مطالبه د 75 لاک روپو وشي نو یقینا چې په هغه باندې ځمکه او اسمان یو کېږي. بیا زلمی زوی هم ګیر او د مرګ په حالت کې او هغوی د مرګ دمکیانې ورکړې وې. هغه دلته کې بیا چندې هم وشوې، څه خلکو پکې په هغې کې اعلانونه مو کړل. دغه تپوس به هم د دوی نه کوو چې د پیسو انتظام د چېرته نه وشو. خو الله پاک ته د یاسر ژوند دوباره منظوره و. دغه ساګانې په دنیا باندې نصیبه وه، په هغه رزق دانه کې نصیبه وه، نو هغه خدای پاک د هغې د دغه ګرفت نه راخلاص کو. راغلی دی خپل کور ته راغلی دی، چا چې په دغه کې کردار دی د هغې ټولو سره به په نمبر خبرې کوو. دا وخت موجود یم په تاکال کې د عظمت افریدي د چا تعلق چې د جمعیت علما اسلام سره دی او د دې ځای منتخب چیرمین هم دی. د هغې په حجره کې موجود یم. د یاسر سره خبرې کوو، د هغې د والد صاحب سره خبرې کوو، بیا به د عظمت افریدي صاحب سره خبرې کوو. یاسر السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټولو نه اول خو دا نوې ژوند دی، دا نوې ساګانې د ډېرې مبارک شه. الله دې ستاسو په زندګۍ کې خیر او برکت واچوي او الله دې تاسو سره ښه وکړي. زه به دا ووایم چې السلام علیکم زما قدرمندو عزتمندو ورونو خویندو. زه د ټولو اول چې کوم دی د الله تعالی شکریه ادا کوم چې زه د الله تعالی ډېر لاک شکرګزار یم. دویم زه دغه ویم چې زه د ملک تجمل صاحب او د عظمت افریدي صاحب زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره هم ادا کوم، هغه ډېره زیاته کمه ده چې دې زه د داسې ځای نه روغ کې یم د کچې د ډاکوانو چې هلته انسان بس هغه ژوندی نه یا مړي د حسابه زبردست زه مړ راوتی یم د قبر دی، بس دا شانته یم چې بس د حسابه مړ سړی دوباره زندگی ورته میلو شي او دوباره روزي باقي چې زما څومره رونه خویندې مشران کشران څومره هم دي او چام په چانده کې امداد کړی تاوند کړی هغې ټولو له دې الله پاک اجر ورکړي. الله دې ورله دې صله ورکړي چې کومې دعاګانې ورته ما کړي هغه رب ته پته ده او ما یاسر ته پته ده. صحیح. ښه دا ته ووایه یاسره ته چېرته کې روان وې، اغوا ته کوم ځای نه شوې، هغوی ډایرکټ اغوا کړی وې، څه ټلیفون کال دلته راغلی دی؟ زه جی اسلام آباد کې زه خپله اوسېږم اتفاق ټون هفته بازار سره. زما د کوثر رور وفات شوی او هغې دپاره زه دلته راغلی وم پېښور ته او زه خپله د فرنیچر کار کوم، صوفي بیډونه دغه جوړوم. زما دې خلکو سره د یو میاشت نه مطلب دا خبرې اترې وي چې دې ویل ته راشه صوفي دا بیډونه دي دا موږ له جوړ کړه. زه خپله مزدور کاره سړی یم، زما کارخانه مرخانه څه نشته، خو یو بل ملګری هم دی چې هغه مشین لګولی، هغه ویل ته زما په ځای کې خپل کاروبار کولی شي. نو دې په وجې دې خلکو سره زما ډیلینګ روان و. زه اسلام آباد ته لاړم، هغې ویل بس ته موږ سره هلته میلاو شه. چې میلاو شوم ګاډي کې ورسره کېناستم، ما باندې جوس وڅښلو، بیا زه نشه شوی یم، بیا ماته پته نشته چې زه څنګه هلته رسېدلی یم. تا دا کوم کس چې په ګاډي کې کېنولی وې چا جوس درکړي تا پېژاندو؟ نه جي، ځکه چې یې سره زما په موبایل تشې خبرې کېدې نو د موبایل رابطه وه ورسره. دوی تا ته په موبایل باندې څه وې؟ دې موبایل باندې ویل چې مونږ له دا صوفي بیډونه دي دا راله جوړ کړه ته راشه. نو او دا و د کوم ځای ته راغوښتی وې؟ دا اسلام آباد کې پنډۍ ته جي. ته پنډۍ ته او جي صحیح ده. نو بیا پنډۍ ته نه رسېدلی، په لاره کې څه درکړي دي؟ نه جي، زه ټول اول دلته نه چې روان شوم زه تللی وم خپل کور ته. خپل کور کې مې جامې مامې بدلې کړې، بیا زه لاړم پنډۍ ته. دې ویل موږ سره میلاو شه چې
ته زموږ د ځای د سوپو بیډونو ناپونه والی زه هغې سره ورغلم هلته ګاډي کې ورسره کېناستم بیا زه نه یم خبر شوی ما باندې جوس وڅښلو هغې کې نشه وه بس بیا زه نه یم پوه شوی صحیح ټیک ده ښه بیا چې په هوش کې رالې نو چېرته کې وې بیا زه د کچې په علاقه کې وم چې هلته ټول ډاکوان دي مکمل ټول ځنګل دی صحیح چې اول را بیدار شوې نو څه رد عمل دې څه ما ته دا پته نه لګېده چې دا زه په کم علاقه کې یم کم ځای دی کم ځای نه دی یو عجیبه غوندې حالاتو بس ګیر چاپېره تش ټوپکې وي او تمانچې وي او یو عجیبه غوندې خلک وو چې هغه بیخي ځناور دي یا مسلمانان دي نه جي هغې نه الله مني نه رسول مني نه کلمه باندې هغې اتباع شته دوی اول تا ته څه وي اولنۍ خبرې د سره څه شوي دي سلام کلام وشو څه وي سلام کلام هم ورسره وشو هغې ویل یاره تاسو مطلب دا دی راشئ زمونږ د سوپو دا بیډونه نه هلته کې په خبره کومه که چېرته چې زه هلته ورسېدم نو زما دا مازغه 50 ورځې وشوې زما مازغه لږ کار نه کوي ما تش په قبر کې ژوند تېر کړی 50 ورځې او خپو کې به مې زنځیرونه ما نه هېرېږي یاد درته نه دي که نه جي ښه زنځیرونه یې درته در واچول په دغه وخت باندې مطالبه یې دنه څه وکړه بس هغې مطالبه هم دغه کوله چې مطلب دا دی ته بغیر پیسو دلته نه خلاصېږي هغې پهلنه 60 لاک روپۍ مطالبه کړې وه 60 لاک او جی صحیح ده زیات قسمونه قرآنونه مې ورته وخوړل چې زموږ د 10 روپو وس نشته موږ ډېر زیات غریبانان یو زموږ هېڅ قسمه وس نشته دی هغې ویل چې ما ورته لمونږ سره څه شته نه مونږ داسې یو بالفرض که ملنګ والا ویل چې هلته ملنګ خیرمار هم راشي مونږ د هغې نه هم پیسې اخلو مونږ هغه هم نه پرېږدو او که پیسې در سره نی نو بس بیا ستا مرګ دی ته ژوندی نشي تللی بس دا زه د ملک تجمل صاحب او د عظمت افریدي صاحب ډېره ډېره شکریه ادا کوم چې دوی ما سره او باقي د ټولو ملګرو چې څومره دي چا منډه تړله والې د دې ټولو زه ډېر زیات کوم قسمه تشدد د باندې شوی و هغه جي یاره زما زه د خپله د دماغو بیمار یم ما نه ډېرې خبرې هېرېږي نه یادېږي راته خبرې ته یادې نه دي څه راته یادېږي خو څه زما مزغو باندې لږ پریشر بوج راځي ما نه هېرېږي صحیح ده چې کله راته دا میسج پیغام میلاو شو چېرې مونږ د پیسو بندوبست کړی دی نو بیا څنګه هغه وخت کې د ردې عمل څه بس بیا خو یو ډېر زیات خوشحاله و چې کوم یو قیدي انسان ته یو د خوشحالۍ د بهر کېدو ازادي ملاوي یا خو بیا شوي هغو داسې وي لکه انسان ته چې مړ د حسابه بس الله پاک د قبره روباسي او دوباره دنیا ته راشي کله دې دا سوچو چې زه به دوباره ځم او خپل ټاکال ته به ځم یعنې ژوندی به ډیزاین وځم دا سوچ یې چېرته کړی نه چې ما بیخي د سره دا سوچ نه مې په ذهن ګمان کې و نه مې په خیال کې و بس زما صرف دا سوچ و چې دوی به مې ولي یا به مې سیند کې لړه کوي او یا به دلته لوږې مرم چې هغې سره کول نه ډېره زیاته لوږې را باندې تېره کړې ښه د قید وبند کې خو رشتې ټولې خوږې وي که نه د پلار رشته وه د بیبې رشته وه بچي دې هم دي په کور کې د کور ودانې هم ده څوک به درته ډېر در یادېدل ما ته ټول اول مور او پلار رونه خویندې ښځه بچي ټول راته یادېده د کلي مالت ما ته ډېران هم د کلي یاد شوی جي نور خو عظمت افریدي صاحب خلکه راغلي دي مشران دي هغوی له موقع ورکوو څه به آخري کمنټس په څه کول غواړئ زه خو د ټولو نه اول د خپل علاقې خاص کر د خلیل نامې د ټولو مشرانو شکریا ادا کوم چې په دې کې موږ سره مرسته وکړه چې دا نن یاسر زموږ او ستاسو په وړاندې ولاړ دی نو په دې کې زموږ د دې علاقې د مشرانو لکه ارباب شیر علي صاحب شو ځکه چې هغه ډېر یو موږ د چاندې دپاره یو مهم شروع کړی و چې په هغې کې موږ سره موږ د هغه د ټولو نه اول د مولانا طارق حسین صاحب شکریا ادا کوو چې هغه د اتحاد العلما په ترو باندې په تمامو جوماتونو کې ویناګانې وکړې او موږ ته پیلنۍ چنده د جوماتونو د اتحاد العلما د طرفه 1,57,000 روپۍ راغونډې شوې وې نو بیا ورپسې موږ په دې تاکال کې کټ واچولو چې په هغې کې موږ سره د تاکال ټولو عوامو غریبانانو خلکو چنده واچوله او تقریبا 1,50,000 روپۍ موږ ته د تاکال په د کوز تاکال په چوک کې موږ 1,50,000 روپۍ راغونډې شوې بیا د هغې نه پس موږ د یاسین خان په ترو باندې یو پریس کانفرنس وکړو چې کېدای شي حکومت وخت موږ سره په دې کې رابطه وکړي خو موږ سره چا رابطه ونه کړه بیا په دویمه یا په دریمه ورځ باندې موږ سره CCP د آفس نه رابطه وشوه د ارباب نعیم صاحب ډي SP چې کوم زموږ د دغه په ترو باندې بیا موږ CCP سره میلاو شو نو هغې وویل چې تاسو روډونه مه بندوئ مهرباني وکړئ موږ به درته څه طریقې کار جوړ کړو خو روډ مه بندوئ خیر د احتجاج وکړئ موږ د جمعې پورې زموږ نه پس چې کوم احتجاج وکړو نو په هغې کې د ارباب شیر علي صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې هغه
یو دبنګ غونډه کې اعلان یې وکړو، ډېر ډارې کې دا خلک ټول را کنټرول کړو. زموږ احتجاج هم تقریبا چې بس ختمېدو طرف ته ورسېده، ځکه چې هغه اعلان وکړو چې دا د خلیلو دپاره د شرم خبره ده چې موږ د حکومت نه پیسې غواړو. کني دا د حکومت دغه نه یو چې خلیلو کې دومره مالداره خلک شته او تاسو 25 لکه روپۍ د عوامو نه غواړئ. نو هغه یو اعلان وکړو چې په هغې کې 15 لکه روپۍ هغه موږ ته په هغه موقع باندې راکړې، 15 لکه روپۍ موږ ته زرک خان راکړې او نورو کسانو پسې چا پسې پیسې اخلي. کېدای شي انشاءالله د هغې نه لا پیسې میلاو نه دي، خو میلاو شي، ځکه چې د دې خلکو څه پیسې دوی په قرض راخیستې دي، خپلې لګېدلې دي. نو د دې ټولو خلکو موږ شکریا ادا کوو چې چا موږ سره په دې کې هر قسمه مرسته کړې ده. د دې ټولو انتظار خلیل زموږ چیرمین دی، زه د هغه ډېر مشکور یم، ځکه چې هغه موږ سره ټیم په ټیم په موقع باندې هر ځای ته تللی دی چې چا موږ سره په دې کې مرسته کړې ده. او د یاسر چې کوم دی نن دلته کې ولاړ دی او د خپل مور او پلار ته او خپلو بچو ته راغلی دی، د دې ټولو خلکو موږ ډېر مشکور یو، ډېره شکریا ادا کوو. لالا اخري څو خبرې کوو. دا راته ووایئ چې تاسو ما لاست ټایم انټرویو کړې وه، تاسو وایئ چې د یاسر د بیبي دماغي حالت ټیک نه دی، ما ته چا وغوښته هغې راله بل څه په لاس کې راکړل. کله چې دا میسج میلاو شو چې پیسې ارینج شوې، د هغې بندوبست وشو، بیا د یاسر کور ته د راتګ دغه وخت کې د هغې کیفیت څه و؟ یاره هغه امید دربرې چې ډېره ښه ده، خو چې کله دا اعلان ما هغې ته وویل چې یاره بس پیسې راغونډې شوې، برابرې شوې، ورپسې تن روان دی راولي که نه، نو د هغې اوس دماغ لږ صحیح ځای ته راغلی. خو چې بیا کله ده سره خبرې وشوې نو بیا بلکل لکه ذهني توره صحیح شوه او ډېره دواګانې الله نه کوله چې الله شکر چې ما د خپل زوی ژوندی راغو. خو د دې نه مخکې زه یو بله خبره کول غواړم. د عظمت افریدي لکه ټولې خبرې ختمه کړې، ما سره څه الفاظ نشي چې زه د لپاره وکړم، خو دومره وه چې زموږ د چاندې مهم چې کوم دی نو د دې ځای نه شروع شوی و، دې ځای نه شروع شو. بیا زما به د عظمت افریدي سره هر ټیم په ټیم رابطه وه په موبایل، نو ده به ماته کسان وښول، یاره ویل ته پلاني له لاړ شه، هغه له لاړ شه، ده له لاړ شه. نو د ده په ترو لکه څه چې مهم وچلېدو، د دې اول ګریډ چې کوم دی هغه ده ته ځي. بیا د هغې نه پته د ټول نومونه واخېستل. دې کې مونږ ضرورت یم چې یو ماشوم په تاکال چوک کې مونږ کټه چولو، زه د هغې ماشومې نه ډېر زیات متاثره شوم. هغه ولې چې متاثره شوم چې هغې په سر باندې منجلې ایښې وې، د خرڅولو والا د هغې منجلې پیسې 10 روپۍ راواچوې، مونږ ته یې په کټ کې واچولې که نه. نو زه یم چې دا څونه چنده مونږ ته راغونډه شوې ده، خو دغه ماشوم ما نه هېرېږي. خلکو پکې غټ امداد وکړو. زه د ټولو شکریا ادا کوم چې دې کې مونږ سره چا عظمت افریدي به د ټولو وضاحت وکړو چې یاره ده راکړي هغه راکړي که نه. زه د ټولو شکرګزار یم. لالا ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.